د عمران خان بچی به پاکستان ته راځي. د عمران خان بچی چې نه یریږي. عمران خان خپل بچو ته یو ډېر غټ حکم جاری کړی دی. علي ما خان د ډېرو غټو خبرو انکشافات کړي دي. عمران خان سره په جیل کې څه زیاتې کېږي د هغې حوالې سره هم علي ما خان خبرې کړي دي. بل الیمین ګنډاپور او محسن نقوي یو بل ته مخامخ شوي دي، یو بل پسې ډېرې خبرې کړي دي. په هغې باندې تفصیلا خبره کوو، خو علي ما خان چې کومې خبرې کړي په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. علي ما خان ویلي دي چې تر څو عمران خان ته رهایي نه وي میلاو شوي نو موږ به احتجاج کوو. توشاخانه کیس یو ناجایز کیس دی. توشاخانه کیس دومره کمزور دی چې دوران ټرایل د نه میډیا والا عدالت تپریدي، نه فیملی عدالت تپریدي او نه وکیلان عدالت تپریدي. دا دومره کمزور کیس دی. دا وخت ملک قانون اړوشتره نه دی ولې موږ ملاقات ته نه پریدي. دی اخر د سن یریږي. دا علي ما خان مسلم لیگ نون حکومت سره حواله سره دا بیان جاری کړی دی. علي ما خان دا هم ویلي دی چې عمران خان سره جیل کې ډیر بدترین سلوک کیږي. عمران خان خپل بچو حواله سره عمران خان خپل بچو ته څه حکم جاری کړی د هغې حوالې سره علي ما خان ویلي دي چې عمران خان خپلو بچو ته ویلي دي چې په ما ډېر زیات ظلم کیږي او تاسو انساني حقوق خلاف ورزۍ باندې بین الاقوامي عدالت سره رابطه وکړئ. او عمران خان بچو به ضرور پاکستان ته راځي، هغه د چا نه یریږي. چونکې مسلم لیگ نون حکومت چې کوم بیانات جاری کول چې د عمران خان بچی که چېرې پاکستان ته راغی دی به ګرفتاریږي، نو دا صرف دی د عمران خان د بچو مطلب چې کومه مور ده جمای ما خان هغه یارولو کوشش کولو. نور د عمران خان بچی به پاکستان ته ضرور راځي. عمران خان ویلي دي چې زه جیل نه کله بهر دروزم نو د اډیاله جیل سپرډنټ په هیڅ کله هم معاف نه کړم. عوام او مانه به د ظلم هیڅ کله هم هیر نشي چې د ما سره څومره ظلم کړی د هغې بدله بدنه الله پاک اخلي او الله پاک په دله ضرور د هغې سزا ورکوي. الیمین ګنډاپور ویلي وو چې الیمین ګنډاپور او محسن نقوي یو بل ته مخامخ شوي دي، یو بل ته څه جوابات ورکړي دي. نو هغې حوالې سره الیمین ګنډاپور ویلو چې په KPK کې به ډرون حملې نورې نه کیږي. د ډرون استعمال به نور په KPK کې د دهشتګردو خلاف هم نه کیږي. نو په دې ورته محسن نقوي جواب ورکړی دی چې د دهشتګردو خلاف موږ هر حد ته ځو. ته لا ډرون حملې یادې، ته لا ډرون استعمال یادې، موږ د دهشتګردو خلاف هر حد ته به ځو. بیا محسن نقوي یو ټویټ هم وکړو چې یو اهم صوبایي عهدیدار ډیره اسماعیل خان کې طالبانو ته هره میاشت څومره پیسې ورکوي. مطلب دلته ګنډاپور یادولو چې ګنډاپور په ډیره اسماعیل خان کې طالبانو ته بته ورکوي. دا ورپسې محسن نقوي باقاعده الیمین ګنډاپور حواله سره ټویټ کړی دی. خبر اسلام آباد عدالت نه هغه خلکو ته شپږ میاشتې دغه ملو شو، سزا ملو شو. شپږ میاشتې کیس چې کوم په هغې باندې جوړ شوی و نو شپږ میاشتې هغې له سزاګانې وورول شوې چې په هغې کې د PTI 12 کارکنان شامل دي. دا هغه کسان دي چې دی احتجاج کړی په اسلام آباد کې. چونکې حکومت اعلان کړی چې تاسو به بغیر اجازت نه احتجاج نه کوئ، نو د PTI د کارکنانو احتجاج کولو چې 12 پکې گرفتار کړو نو هغې له اوس شپږ میاشتې سزاګانې ورکړي. چونکې د پاکستان قانون کې دا دي چې هر پاکستاني ته د پرامن احتجاج کولو حق حاصل دی. خو بیا هم دغه کسان گرفتار و چې هغې له اوس شپږ میاشتې سزاګانې وورول شوي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.